السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو دلته کې جبای کې ولاړې په نظامپور کې او دا مین روډ دی د شپې نا وخت ټیم دی ماسخوتن کېدو والا دی او پرونه راسي د نظامپور دا ځوانان مشران دا چته پټانو ګرځي چته په سرکاري دفترونو باندې ګرځي چته په یو افسر پسې او چته سیاستدانانو پسې ګرځي او د دې دلته نه کاروباری شخصیت عطا الله خان پرونه راسي غیب دی پولیسو چت کړی دی گرفتار شوی دی خو تر اوسه پورې شو شوی نه دی د دې مشرانو د دې ځوانانو مطالبه دا ده چې زمونږ کم کس دی تاسو مونږ ته وښایئ هغه گرفتاري شو کوي او د دنیا مخې ته یې راوړئ دې ټایم کې د دې چې کم مطالبه ده هغه دا ده چې زمونږ کس لاپته دی نو مونږ دا لاپته کس دا د چا سره تلاش کو کم ځای کې تلاش کو دا څلور نوجوانان پرونه راسي لاپته دي پولیس سرکاري تور باندې گرفتاری نشو کوي نو د نظامپور د ځوانان د ټیم کې د شپې نا وخت ټیم دی او غوسه دي دا روډ دا کاروباري روډ دی د ټیم کې د دې علاقې معروفه او مشهوره انډستری هغه ته چې کم رسیدو والا روډ دی عسکري سیمنټ فیکټري نو هغه هم جامه ده دا روډ بلاک دی او د علاقې چې څومره آبادي ده هغه ته هم روډ بلاک دی او خلکو ته تکلیف دی نو د دې خلکو مطالبه ده چې زمونږ کم گرفتار شدګان دي هغه د دنیا مخې ته راوړی شي خدای دې کړي چې حکومت هغه له بیا پانسي ورکړي د هغې په جرمونو کې خو مونږ دې ټایم کې د هغې لاپته کېدو ته تیار نه یو ریاست مونږ دا کسان لاپته کړي دي نو مونږ ته چې کم زمونږ خلک دي معلوم پکار دي دلته کې مونږ سره مشرانو خبرې مو کوو دا چې کم ځوانان دي نو هغه بنیادی طور باندې غوسه دي او خفه دي د خپلو افسرانو نه زه دلته کې د دې واقعې نه مخکې دلته باقاعده جرګه شوې ده د دو فریقینو په منځ کې چې کومه معامله وه د هغې مشرانو جرګه کړې ده او هغې کې د دې علاقې نامتو چې کوم زمونږ مشرانو د جرګې هغې راغلي دي معامله ختمه شوې ده معامله حکومت سره پاتې ده نو دا خلق حق بجانب دي چې دلته کومه معامله وه ختمه شوه مسله حکومت سره پاتې ده نو بیا مونږ مجبوری ولې حالات خرابېدو طرف ته ولې ځي نو دلته کې یو تشویش دی او فضا هغه انتهایی خرابه ده حالات څه ټایم هم د قابو نه وتی شي دلته په دې روډ باندې ټریفک دې ټایم کې جام دی او د دې اعلان دا دی چې موږ ته د خپل کسان وښیي نو موږ به دا احتجاج ختم کړو او اوس دې مشرانو دا اعلان وکړو که دا احتجاج موږ ته کسان نه خولی کېږي نو دا احتجاج د دې ځای نه بیا جي ټي روډ ته وتی شي 10 بجې به دی جي ټي روډ ته بیا دا احتجاج وباسي ډېره مننه زمونږ د عطاالله ورور نیولې دی او ناجیزه یې کړې ده دې پولیس ته پکار دی چې 24 غنټو نه دننه مطلب دی چې ته حواله ته واچوي جیل ته واچوي مخامخ دي کي بیا به روډ کولاو شي که نه را مخامخ کوي نه نو روډ تر هغه پورې بند به وي که څوک مړي کېږي مړي دي وشي خو مونږ به روډ بند دي زمونږ د ایم پی ای شو یا پرویز خټک شو خلیل الرحمان شو دا چې پرون راغلي هوټلونو لپاره راځي اس دے کار دے بارے نہ راضی عطااللہ کے بارے میں بات کرتا ہوں عطااللہ ہم سب کا بھائی ہے اور اس کا پورے گاؤں کے لیے اتنے اچھے اس نے کام کیے ہیں غریب لوگوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے ہر نیک کام کرتا ہے بلا وجہ جو اس کا پہلے معاملات تھے سب کلیئر ہو چکے ہیں راضی نامے ہو چکے ہیں کس وجہ سے اس کو اٹھایا گیا ڈی پی او صاحب سے ہماری گزارش ہے ہمارا کوئی اور مطالبہ نہیں ہے اور ہم احتجاج کیا جا رہا ہے بس ہمیں اس کو شو کر دیں پتہ لگ جائے باقی جو عدالتی کارروائی ہے اپنے حساب سے کریں ہم لوگ